السلام علیکم. د تاریخي ویډیو سلسلو کې درته نن یو ډیره اهم ویډیو کومه چې هغه د پښتنو په تاریخ چې پښتانه څوک دي، کله دوی مسلمانان شوي او د دوی تاریخ څومره اوږد دی. مختلف نظریې دي په کتابونو کې، تاریخ دانان په هغې کې مختلف حوالې ورکوي، خو درې مین نظریې دي چې وایي چې پښتانه کیدی شي چې دغه سلسلو کې. اولنۍ سلسله دا ده چې وایي دا د حضرت ابراهیم علیه السلام یو بیبي وه، بیبي کتوره، چې دا د هغې په اولاد کې دی. دویمه نظریه دا ده چې دا د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې دی. د حضرت یعقوب علیه السلام چونکې 12 زامنو او حضرت یعقوب علیه السلام قوم ته بني اسرائیل وایي، نو دا په بني اسرائیل کې راځي. ډېر خلک به پې تنقید کوي ځکه چې نن سبا د اسرائیلو حوالې سره دا نوم لکوټي داسې متنازع دی، خو دا د بني اسرائیل په اولاد کې دی. نو دغه ډېره مستند حواله ده. او درېیمه حواله دا ده چې دا آریا دي. کیدی شي دا صحیح وي، څه د پښتنو یو قبیله نیم د آریاو نومي، خو د ټولو نه مستند چې حواله کم کتابونه وایي هغه د حضرت یعقوب علیه السلام په دې سلسله کې راځي چې د هغوی 12 بچي او دا پکې را روان دي. د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی نه حضرت اسحاق علیه السلام، بیا حضرت یعقوب علیه السلام. د حضرت یعقوب علیه السلام نه پس بیا بنیامین دی، بکورت دی، سرور دی، ابیل دی، قیس عبدالرشید دی. بیا د قیس عبدالرشید په اولاد کې ملک طالوت ساول دی، ارمیا او برخیا دی، او بیا افغان دی، او بیا پټان د هغې نه شو. د قیس عبدالرشید باره کې دا ده چې څوک تاریخ دانان وایي چې 3 بچي وو، او څوک وایي چې 4 بچي وو. د هغې نومونه دي سروند، پټن، غورغشت او کرلان. دا د هغوی بچي وو. قیس عبدالرشید چې په کومه علاقه کې اوسېدو، نو هغې علاقې ته غوړه مرغۍ وې. هلته کې یو پیره د صحابو یو وفد راغی او د دوی سره چې وخت تیر کو، هغوی قیس عبدالرشید ته وویل چې ستاسو دا عادتونه خو بالکل د اسلام سره ډېر نږدې دي. مهمان نوازي ده پکې تاسو کې، دا بادري ده پکې تاسو کې، د وعدې پاسداري ده پکې، پرده ده در پکې. دغه خو زموږ د اسلام روایات دي، تاسو مسلمانان کېږئ ولې نه؟ نو قیس عبدالرشید بیا د خپل 40 ملګرو سره په قافله کې، مخکې به خلک په قافلو کې ګرځېده ځکه چې یوازې به نشو ګرځېدی، خطرات به وو. نو د قافلې په صورت کې لاړه او د رسول د خدای سره ملاو شو او د هغوی په لاسې بیعت وکړو او مسلمانان شو. او دوی چې واپس راله، نو په یو ځای باندې ټوله قبیله مسلمانان شو. تاسو چې پښتانه کم ځای په دنیا کې نه ابه پیدایشي مسلمانی، نو دغه حال و چې قیس عبدالرشید نه پس بیا دوی ټول مسلمانان شو. او د قیس عبدالرشید سره چې کله دوی هلته کې مسلمانان شو، نو بیا خالد بن ولید خپله یو لور بیبي دوی له په نکاح کې ورکړه. او چې کله فتح مکه واقعه وه، نو رسول د خدای خالد بن ولید ته ووایي چې هغه خپلوان دې راوغواړه، ځکه چې هغوی ته پته وه چې دا ډېر بادر او جري قوم دی. نو د فتح مکه په دوران کې وایي قیس عبدالرشید دی ته د پښتنو ته رسول د خدای یو نوم ووي، او هغه دا دی چې په دې کشتۍ کې یو مضبوط لرګي هغې ته پټان وایي. نو کیدی شي چې دغې نه پس بیا دا پټان نوم په دوی باندې مضبوط شوي. نو دا یو مختصر تاریخ مې درته ووي چې د بیبي کتوره په نسل کې هم کیدی شي، او خو مستند حواله د حضرت یعقوب علیه السلام په بني اسرائیل بچو کې چې د قیس عبدالرشید په وخت کې دوی بیا مسلمانان شو او دغه نه دا سلسله خوره شوه. نو دغه د پښتنو یو مختصر تاریخ دی. امید لرم چې لږ ډېر به تاسو ته خپل پہچان شوي وي. کوم ویډیو خوښه شوه نو زما یوټیوب چینل انیس خان آفیشل لازماً سبسکرایب کې، دوستانو سره شیر کې، او کمنټ په ویډیو په دې کوئ چې ما ته پته لګي چې تاسو په دې ویډیو کې څومره دلچسپي لري، او د دوستانو سره شیر کوئ لازماً، او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.